خپل کاروبار خپل سیستم وچلوي او دغه شي. موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې همیشه موږ چې چیرې مجلسونو ځو یا پروګرامونو ځو یا د چا دغه نه ځو زیاتره په پښتو موږ خپله خبره کوو چې پښتو ژبه موږ مخ ته بوځو لکه دنیا کې چې خلک مخ ته بیایي باید دا موږ خپله پښتو ژبه ژوندۍ وساتو. په کار خو دا دی چې زموږ تعلیمي ادارې په پښتو ژبه شي خو د بده مرغه تر اوسه پورې دا شی نه دی راغلی. خیر دا خو غټې او لوړې خبرې دي زموږ در وس تېرې خبرې دي دا خو زموږ سیاسي پارټیانې ستا شکر الحمدلله هغه پر دې ډېرې خبرې کړي دي پر مخ باندې ډېر مجلسونه کړي دي پر لوړه سطحې ډېر مجلسونه کړي دي. هسې هم زموږ خو ګر سره په علاقه کې په وطن کې سکولونه او تعلیمي ادارې ډېرې اوس کمزوري دي او بالکل ناکام ورته وایي چې خلک ټوله د کوټې د ښار رخ کوي چې ویر پیدا کوي راځي په کوټه کې به بچیانو تعلیم کوي. هغه د دې وجې چې زموږ سکولونه زموږ دلته چې په علاقه کې کوم سکولونه دي هغه ډېر شاته روان دي. زموږ خلک چې پخوا به ټیچران د نورو صوبو سره راتلو تعلیم به ورکاوه ډېر ښه تعلیم به و ډېر ښه دغه به و خلکو به تعلیم حاصلاوي. اوس د بده مرغه چې کوم زموږ خلک ټیچران سولو یا زموږ خلک دغه سولو تعلیم یافته سو ټیچران سو هغه تعلیم نه ورته کوي. د هر کلي سکول ورسه هغه سکول ناکامه روان دی هلکان تعلیم نه کوي او هلکان ته سم تعلیم نه ورکوي. دا ټول خلکو ته معلومه ده ټوله دنیا ته معلومه ده. تعلیم چې دی یو د کوټې په ښار کې ګواګزاره کوي خلک ګرده دلته راځي. باید دا ده چې موږ د کلو د علاقې پر سکولو زور واچوو او ټیچران ته خواست وکړو د ټیچرانو مشران ته خواست وکړو چې زموږ تعلیمي ادارې هلته را کامیابه کړي نو به د خلکو څه خرچې هم نه کړي او خلک به دلته هم نه راځي په علاقه کې به واوسي خپل د بچیانو تعلیم هلته کوي. نو ټیم زستی ناخه مشران ناست دي هغه به په مورنۍ ژبه باندې خپلې خبرې درته کوي. په اخره کې ور بیا د رحیم زیارتوال صاحب او د مشرانو د ډاکټر صاحب او د دې ټولو مشرانو چې پر سټیج ناست د دې شکریا ادا کوو او په پنډار کې چې کوم ځوانان مشران سپین ږیري ناست د ټولو شکریا ادا کوو. وسلام.